دا واقعه زه په خپل درسونو کې بار بار بیانوم. یو اختلافي مسله ده چې په وینه باندې اودس ماتیږي او کنه ماتیږي. دا یو مسله ده اختلافي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا دوه علما فرمایي چې د چا د بدن نوینه وزي نو په دبانې اودس ماتیږي. دا سړی به بیا اودس کې مزبکی په دې زوړ اودس باندې بل من نشي کولای. دا د حنابلو او د حنفیو فتوا دوه امامان وي دا اودس مات شو. خو بل طرف ته امام شافعي امام مالک او د اهل حدیث مذهب دا دی چې په وینه باندې اودس نه ماتیږي وینه نه بیږي او مز پکوا. او د دوانو په شابه دلایل دي لکه د ځان نم نه دي لګیا د ځان له بیا تحقیقي مسائل دي. احناف هم دلایل د حدیثونو پیش کوي او د شوافع هم پیش کوي. اوس دلته موږ څه وایو؟ موږ وایو زموږ رای دا د په وینه باندې اودس ماتیږي. دغه دلیل زموږ خو حرم ته چلال شي کنه. ما خو عمره کړې ده په حرم کې په مکی حرم کې په مدني حرم کې به قسمه قسم خلک ته په نظر باندې راشي. دومره خون سړی له ورکی کنه خو چې کله ستا په ځل کې د مسلک دا بوت نه ګوره که ستا په ځل کې د مسلک دا بوت پروت کنه په حرم کې به مساده خلکو سره بیا ورانه دا ستا خواته به خلک ولاړې لاسونه به بره تړلي ښه برابر. د امام شافعي د مسلک مطابق څه خلک به ولاړې لاسونه به د امام احمد د مذهب مطابق تړلي سینې نه لاندې. او دریم نمبر خلک بستا خواته ولاړې د امام ابو حنیفه د مسلک مطابق د نوم نه لاندې به لاس تړلي. او څه خلک به داسې میلاو شي د امام مالک په مذهب باندې وي لاسونه به ځوړندي. او ټول خلک به په دې حرم کې ولاړې چا اختلاف په غځای کې وکړو نه دی کړی. نو چې په حرم کې د مسلمانانو قبله د په دې ځای کې د ټولو مونځ کېږي نو زما او ستا په ثمرباغ کې نه کېږي. د یو بل سره پرستي چې ورته ویلې کېږي مسلک پرست. شاید که دا بعضې اصطلاحات تاسو ته ناشنا ښکاره کېږي یا په چا باندې بد لګي نو زه وضاحت کوم. الحمدلله ګوره یو دین دی دین زموږ د ټولو اسلام دی. او تاسو ته به دا پته وي او که نه د خپل علماو نه تپوس وکړي د مذهب دا اصطلاح د په قرآن او حدیث کې نشته چې زموږ مذهب اسلام دی. زموږ مذهب اسلام نه دی زموږ دین اسلام دی. او دا زنیم دا قرآن وایي چې ان الدین عند الله الاسلام. د الله په نسبانی د دین نوم اسلام دی د مذهب نوم اسلام نه دی. مذهب او مسلک خودی ته ویل کېږي چې په دې دین باندې به سړی په کومه طریقه باندې عمل کوي. دې ته بیا مذهب وایي او دې ته بیا مسلک وایي. په انګریزۍ کې ورته سکول اف تاټ وایي مکتب فکر چې ورته ویل کېږي. نور دین زمونږ د ټولو اسلام دی که دا په مشرق کې اوسېږي او که دا په مغرب کې اوسېږي او که دا په شمال کې دی او که دا په جنوب کې دی. د ټولې دنیا مسلمانان د دین پر رشته باندې ورونه د دین پر رشته باندې انما المؤمنون اخوة جوئی. اکبر الہ آبادی چې هغه یو شعر کې وایي که نه چې اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانڈا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب تاب ہو جائے. دې ته اخوت وایي چې په کابل کې که چېرته د چا په خپه کې غنه لاړه شي په کابل کې نو په هندوستان کې به که بوډا دی او که ځوان دی هغه به د خپل خبره اوچته کې چې په خپه کې مې غنه لاړله خوږ شومه. دا به د کابل د مسلمان په درد باندې درمن کېږي. دې ته دین ویلی کېږي. نو دین زموږ د ټولو یو دی. زموږ تعلق به د دین په بنیاد باندې وي. پاتې شو دا چې د مسلک په بنیاد باندې مسلکونه ناجایز نه دي. الحمدلله زه مسلک منم زه مذهب او مسلک منم. یو سړی به حنفي وي یو سړی به شافعي وي یو سړی به اهل حدیثي یا یو سړی به حنبلي وي. او بغیر د مسلک نه سړی په دین عمل کول هم نشي. ګرانه ده په هر یو فقه چې سړی عمل کوي د اجازت شریعت ورکړی دی. په دې کې سره ګناه خبرې نشته دی. خو زما او ستا د دوستۍ او د دشمنۍ معیار به مسلک نه وي بلکې د هر مسلک والا له به موږ مینه ورکو محبت به ورکو خپل رور به ورته وایو. دې ته ویلی کېږي د دین معیار. حقیقت دا دی که موږ وګورو خاص کر دا دین او دین او اسلام ته چې کومو خلکو نقصان رسولی دی نو په هغې کې لوی فیکټر چې دی هغه د مسلک پرستی ده. چې نن زمونږ د دوستۍ د دشمنۍ معیار مسلک جوړ شوی دی. قبیل پرست څوک حنفي دی د حنفي نه بغیر د هیچ چا سره نه لګي. او که سړی شافعي دی بس د شافعي نه بغیر چا سره نه لګي. او که سړی اهل حدیث دی د اهل حدیث نه بغیر چا سره نه لګي. د معیارات غلط دي.
دا چې د هر مسلک سره تعلق ساتي زمونږ سره مینه وي دا زموږ مسلمان ورور دی د مسلک په بنیاد تاسو ګورئ کنه یو خدا غټ غټ مسلکونه خیر حنفیت دی او شافعیت دی او حنبلیت دی او مالکیت دی او ظاهریت دی نن سبا مسلې دادي چې دا مسلک در مسلک نور تقسیمونه وشول لکه پنجاب کې دلته خدا خیر دی اگر چې دلته ډېر په تیزی باندې دا کار روان دی الله دې موږ له حفاظت راکړي د حیات او د ممات په نوم باندې حیات او ممات حیات او ممات څه شی دی شاید په تاسو کې به 2% کسان نه پیژني په سلو کې به 2 کسان پیژني او دا 98 کسان به نه پیژني زمانه په تیمرګره کې یو ډېر پوهه کس تاسو کو چر بدی مسله مې پوهه کې دا څه شی دی د حیاتیان چاته وي او مماتیان چاته وي او بیا په دې ما پوهه کې چې موږ څه یو موږ څه شی زمې ماشوم بچی دی مدرسې ته سبق لذي کلی کې نو هغه ورځ ما ته و چې ابو منګ څه یو موږ دیوبندیان یو او که موږ وهابیان یو دا دوه تاسو زمانه وکړ ما ورته موږ وهابیان هم نه یو دیوبندیان هم نه یو موږ مسلمانان یو بس ول ټیک ده د دې ماشوم زمانه تاسو ولیکو دا په دې مدرسه کې دا باس شوی او چرته چې دا پلانې وهابي دی او پلانې دیوبندي دی او پلانې بریلی دی مې لمن په یو کې نه یو موږ صرف مسلمانان یو دا ټول زمونږ ورونه دي دا دعوت د خپل بچی لور کول پکار دي دا دعوت په خپل جماعت کې د خپل مقتدیان لور کول پکار دي زمونږ مسلک پرستی او د مسلک سره د ملي معیار د حد رسیدل دي چې نن سبا د هر مسلک مفتیان په جیب کې فتوی ګرځي او تبه دا ټول دین د په دې مسلک کې دن راوند او هغه بسوي په دې پلاني په سیمونز کېږي په دې پلاني په سیمونز نه کېږي دیانتن الحمدلله دا مسله بیانوم دیانتن چې د الله په دربار کې با د محشر په میدان کې به دا مسله دسه بیانول شم څنګه چې د سمربار په سمرباغ په های سکول کې څنګه بیانوم دا څه به د الله په دربار کې بیان کو هغه دا چې کله سړی مسلمان دی نو په دې سیمونز کېږي او دا زمون په دې فقه حنفي کې دا قاعده را چې من صحت صلاته صحت امامته د چا چې ځان نماز کیږي بل لنګي دا لکه خبره ده ځان لدی موږ کیږي او د بل د پسې موږ نه کیږي بیا نن سبا دا مسلې دي پلاني پسې موږ کیږي پلاني پسې نه کیږي پلاني پسې موږ مکروه تحریمي دي او که پلاني پسې دي منځونه کړي نو هغه منځونه بیرته راوګرځوي دا د مسلک په بنیاد د مینه د مسلک په بنیاد محبت زما په خیال باندې دی شي د مسلک دا معیار چې کله منګ ګرځولې ده او خاص کر زمنګ په دې بری صغیر کې دی دا نو ډېر بورا حال دی او زمنګ امت هغه حد ته ورسو هغه حد ته چې یقینا دا ده چې دا کم مولیان چې داسې فرقه پرست مولیان دي او دا غي ټول تعلق د مسلک او د مذهب سره دی دا وی پکلی کې تاسو وګورئ کنه پکلی کې والله چې زه د الله په ذات قسم کوم چې هغه خپل مقتدیانو ته د جمعې بیان کوي یا خپل مقتدیانو ته د اختر بیان کوي د خپل مقتدیانو له ذهن داسې جوړ کړي چې دا مولوی سي په کومه فرقه کې د هغه فرقې مولیان خوخي باقی بدی شي تاسو دا کنه دا بدی شي نو کته ورته د پلاني عالم بیان اور مړه گمراه ده اخو زوال مزل له الکه دا پلاني عالم د خپل بیان کې نه مړه دا غنه پلاني عالم ډیر زیات قابل له ځکه هغه د مسلک کې نه دی نن دی شي د مسلمانانو په منځ کې تعلق د مسلمانانو په منځ کې محبت ختم کو په دې خبره کم از کم د سمربا خلکو تاسو په دې خبره باندې ځان پوهیږئ مسلک دار چا خپل لې مولانا اشرف علي رحمت الله علیه فرمایي چې د بل چا مسلک مچړه خپل مپرې ده خیر دی زنیم تاسو خپل مسلکونه پرېږ دوی خو د بل هغه مچړی البته مینه د ټولو سره شان کوي دا چې هر څوک دی د الله دین بیانې کې نه وسره مسله دا بالفرض که زما په مسلک باندې څوک دی زما بیان ته بکینی او که زما په مسلک باندې نه دی نو زما بیان له بنم راځي نور خلک به منه کوي چې مزه ورله ورنه ستا عقیده خراب کی او پتا باندې بیا الټا سره وکی دا کوم حد ته خبر رسیږي د دې زمنګ چې کوم تاریخ وګورو کنه اسلامی تاریخ وګورو د دې امامانو چې په خپل میس کې کوم مینه او کوم محبت او حیران بشي چې دې څنګه وخت راکړی دی او دا منګ څنګه وخت یې دا واقعا زه په خپل درسونو کې بار بار بیانوم یو اختلافي مسله ده چې په وینه باندې او داس ماتيږي کنه ماتيږي دا یو مسله ده اختلافي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا دوه علما فرمایي چې د چا د بدن نوی نوزي نو په دواني او داس ماتيږي دا سړی به بیا او داس کې منځ بکی په دې زوړ او داس باندې بل من نشي کولای دا د حنابلو
او د حنفیو فتوا دوان امامان وی دا اودس مات شو. خو بل طرف ته امام شافعی، امام مالک او د اهل حدیث مذهب دا دی چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي، وینه نه بهږي او مونځ پې کوه. او د دوانو په شا باندې دلایل دي، لکه د ځان نم نه دي لګیا، د ځان له بیا تحقیقي مسایل دي. احناف هم دلایل د حدیثونه پیش کوي او د شوافع هم پیش کوي. اوس دلته موږ څه وایو؟ موږ وایو زموږ رایه دا ده په وینه باندې اودس ماتېږي، دغه دلیل زموږ خوښ دی. په دې کې احتیاط هم دی او دغه خبره هم خوښه ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي. او که زما یو ورور دی او د هغه تحقیق دا دی چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي، زه به ورته ګمراه نه وایم، زما ورور دی مسلمان، ځکه هغه د نفس تابعداري نه کوي بلکې د حدیث په بنیاد باندې روان دی. داسې دا خلک پوهېږي که نه؟ یعنی په دې کې څه تکلیف دی چې زه دا مسله داسې بیان کړم چې زما تحقیق دا دی، زما اعتماد په دې مسله باندې دی، خو بالفرض که یو مسلمان په دې بل مسلک باندې روان دی، دا زما مسلمان ورور دی، نو په دې امت کې به انتشار ختم شي، معیار به ټیک شي. بیا د هارون رشید زمانه ده او هارون رشید باچا د امام مالک په مسلک باندې دی او د امام مالک رحمه الله فتوا دا ده چې په وینه وتلو باندې اودس نه ماتېږي. او د په زمانه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد امام قاضی ابو یوسف یعقوب رحمت الله علیه، قاضی القضات، چیف جسٹس د اسلامی حکومت دی. د رائے دا ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي او دا قاضی د جج چیف جسټس دی او د امام ابو حنیفه شاګرد دی، دوه امامان دي. هارون رشید سیاسی مشر دی د مسلمانانو او قاضی القضات قاضی ابو یوسف رحمه الله مذهبي رهنما دی د مسلمانانو. د مونځ ټیم راغی او دا مسله دا ده چې د مسلمانانو کوم سیاسی مشر د خلیفه دا به مونځ بدا کوي، جمع بدا کوي، د جمعې مونځ بدا پړاوهي، د اختر مونځ بدا پړاوهي. مسله دا ده چې کله د مسلمانانو سیاسی مشر ولاړي نو د جمعات امام به مونځ نه کوي بلکې مونځ به هغه پړاوهي وي، دا هغه طریقه ده، خلیفه به مونځ کوي. نو هارون رشید باچا خلیفه دی نو د مونځ ټیم د مانځه ته مخکې شو، خو چې کله مانځه ته مخکې کېدو نو په دغه وخت کې مخکې د هغه د بدن نه وینه تلې وه. قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ورته ګوري، خلک ورته ګوري چې د هارون رشید د بدن نه وینه تلې ده، اوس دله پکار ده چې د اودس وکړي د ابو حنیفه په مسلک کې، خو د مالک په مسلک کې په ده باندې اودس نشته دی چې د مونځ ټیم شو. نو هارون رشید باچا مانځه ته مخکې شو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه پسې مانځه ته ودرېدو، امامتۍ ته بس چاته ودرېدو چې ودرېدو پسې. نو د ده په مسلک کې خو په دې هارون رشید پسې مونځ نه کېږي ځکه اودس یې مات دی، بیا اودس پسې خو نه کېږي. خو چې کله هارون رشید باچا مانځه ته مخکې شو، قاضي ابو یوسف پسې نیت وتړو، ودرېدو پسې او دا مونځ یې پسې کله وکړو نو چاته تپوس وکړو چې امام صاحب ستا په مسلک کې خو به ده پسې مونځ نه کېږي، د خو اودس مات دی، په بیا اودس پسې دې مونځ وکړو. ستا په مسلک کې خو دا ده چې د چا د بدن نه وینه وځي په ده پسې مونځ نه کېږي، او ګوره تا پسې مونځ وکړو. خو هغه ورته ویل چې موږ خو اهل سنت والا یو، موږ خو شیعګان نه یو چې موږ په امامانو پسې او په سیاسي خلکو پسې به مونځ نه کوو، دا خو پسې مونځ جایز دی، دلیل په بنیاد د هغه ځانه رایې ده او زما ځان رایې ده، اختلاف حق لرمه. قرآن کریم که په اختلاف باندې پابندي نه ده راغلی، خو په افتراق باندې پابندي راغلی ده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. نو که زه جدا ولاړ وی او دا جدا ولاړ وی بیا به ګناه وه، هو اختلاف به لرمه. سره د اختلاف نه به زه د بل مسلک د امام سره مینه کوم، د هغه د عالم سره مینه محبت به کومه. تاسو یقین وکئ که نه، یقین وکئ په دې خبره باندې. دې علماو که په دې باندې علما خفه کېږي که خوشحالي کې زه به دا مسله بیانوم، د خپلو طالبانو له ذهنیت داسې جوړ کړی دی چې ګورې د خپل مسلک د عالم بیان به اوري، درس به اوري، د بل چا به نه اوري. په دې وجه باندې تاسو ګورئ د کمې مدرسې چې طالب دی د هغه ملا پې چاپ دی، که ملا یې پټکی په سر یې دا و پټکی په سر یې، که ملا بالفرض رومیال په سر را چې دا و په سر رومیال لا چي، چې ملا یې څنګه جامع اچوي دقسې به دا جامع اغوندي، یعنې مکمل هغه ټول د ژوند هغه سټرکچر یې وله بدل کړی دی، خو د بل چا طرز به نه کوي، بلکې نن سبا نښې جوړې شوي دي. لہذا دا معیار د قرآن معیار نه دی. کم مسلک سره د چا تعلق دی؟ تاسو حرم د جلال شئ که نه، ما خو عمره کړې ده، په حرم کې، په مکی حرم کې، په مدني حرم کې به قسمه قسم خلک تا ته په نظر باندې راشي، دومره خوند سړي له ورکوي که نه. خو چې کله ستا په زړه کې د مسلک دا بوت نه وي، ګوره که ستا په زړه کې د مسلک دا بوت پروت و که نه، په حرم کې به هم ستا د خلکو سره بیا ورانه وي. دا ستا خواته به خلک ولاړې لاسونه به یې بره تړلي، ښه برابر د امام شافعي د مسلک مطابق. څه خلک به ولاړې لاسونه به د امام احمد د مذهب مطابق تړلي سینې نه لاندې،
او دریم نمبر خلک بستا خواته ولاړ دي امام ابو حنیفه د مسلک مطابق د نوم نه لاندې به لاس تړي او څه خلک ورسدا سي ملاو شي د امام مالک په مذهب باندې وی لاسونه به زوړندي او ټول خلک په دې حرم کې ولاړي چا اختلاف په غځي کې وکړي نه لګړي نو چې په حرم کې د مسلمانانو قبله د بدیزه کې د ټولو مونږ کېږي نو زما او ستا په سمرباغ کې نه کېږي د یو بل سره مونږ ودلته په جماعتونو کې ټیک ټاک پتوې دقه چلیږي په دې پلاني پسې موږ کوو په دې پلاني پسې موږ مکوا ولی ځکه چې زما په مسلک باندې نو ټیک دی او چې زما په مسلک نه دی نو بیا دا گمراه هم دی ظالم او ظلم دی مونږ پسې بیا مکروه تحریمی دی دا دین د چا د پلار دین نه دی د چا د نیکه دین نه دی دا دین دی چې موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لہذا زمونږ په دې معاشره کې به څوک په مختلف مسلکونو کې به وي مینه به د هر چا سره یو شانې کو چې د چا عالم جماعت ته راتلو چې د کم مسلک سره تعلق کې نه وسره استادان له یو سوچ جوړ دی خیر دی هغه جوړي خو د چا سره بغض منګ نه کوو زمونږ معاشره تقسیم در تقسیم دا او خاص کر نن سبا مینه محبت او دا د اهل علم په دې مجلسونو کې د مسلک په بنیاد باندې مینه مسلک په بنیاد باندې